نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العظيم. دا سورة الانعام اتم سپارہ دا شلم رکو شروع کیگی. اللہ سبحانہ وتعالی دے ماتا دا صحیح وینا توفیق و طاقت را کی و بیا دا عمل و ترستهم. اللہ سبحانہ وتعالی پدی آیاتونو کی فرمائی وَهَذَا كِتَابٌ او دا قرآن پاک چکم دے دا یو کتاب دے انزلناه چه نازل کرده دے مونگا مبارکن دیر برکت والا دے فاتبعوه پس پیرویو کئی تابداریو کئی واتقو او تقوی اختیار کئی لعلکم ترحمون چه پتاسو باندے رحموشی. یعنی که چرې تاسو په دې کتاب چې دا مونږ نازل کړی دی قرآن پاک د دې پیروي مو کوي، یعنی په دې باندې معامل وکړو، دې کې چې الله سبحانه وتعالی څه فرمایلي په هغې باندې معامل وکړو او تقوا به اختیار کړه. د الله یره ستاسو په زړه کې وي، الله به په تاسو عمل کوي. که د الله یره د انسان په زړه کې نه بیا خو هغه عمل کولی نه شي. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې واتقو دا الله پاک نه ویریږئ او تقوا اختیار کړئ لعلکم ترحمون خایږي چې په تاسو باندې رحم وشي. بیا به په تاسو رحم کیږي د الله سبحانه وتعالی تر طرف نه. الله سبحانه وتعالی فرمایي ان تقولوا اوس تاسو دا نشئ ویلې انما انزل الكتاب چې نازل شوی کتاب علا طائفتین پاغ دو ډلو باندې من قبلنا زمون مخکې. هغه کومې ډلې دي؟ یهودیان دي او نصارا دي. یعنی تورات او انجیل طرف ته اشاره ده چې عیسایانو وایي چې مونږ لم د الله کتاب ملاو شوی دی او یهودیان وایي چې مونږ تم د خدای کتاب ملاو شوی دی. نو اوس د پیغمبر علیه السلام امتیان به اسنه دا خبره کوي چې ایته خو دو ډلو ته کتاب ملاو شو او مونږ ته خو کتاب ملاو نشو. نو الله سبحانه وتعالی فرمایل چې زمون یعنی دای اسنه تاسو دا وایي چې هغه دو مخکینو ډلو باندې خو کتاب نازل شو وین كنا عن دراستهم لغافلین او کچره وی مونږه سره کتاب نو مونږ به هغه وی او بیا به مو به خبره کې نو پاتې شي او مونږ به یعنی هغه وی نو به خبره بنو د الله کتاب به مونږ سره موجودو. د دې لپاره ما دا قرآن په تاسو باندې نازل کو چې حجت در باندې قائم شي. او یا الله پاک فرمای او تقولوا یا تاسو دا وایي لو ان انزل علينا الكتاب کچره نازل شوی په مونږ باندې کتاب د الله پاک لكنا اهدى منهم نو مونږ به ډیر په هدایت باندې دي خلقونه، یعنی يهوديان او نصارا او دواړو قومونو نه به مونږ زیات په هدایت باندې. بیا به تاسو دا خبره کوله
فقد جاءکم بینة پس تحقیق راغ تاسو ته هغه روخانه دلیلونه من ربکم د رب د طرفنا وهدى ورحمه او سراسر هدایت دی او رحمت دی دا کتاب ستاسو د پاره د الله تر طرفنا. اے مسلمانانو فمن ازلم پس چاچی سوق زیاد ظالم دی ممن کذب دا آغا چانا چی چا دروغ اگرلو بی آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ پاک یعنی دا قرآن دروغ اگرلو او دا عدی کی چکم آیاتون دا دروغ اگرلو وصدف عنها او مختی وارولو سنجزل الذین ندیر زرد چی جزاب ورکمونگا کسان لا یصدفون چی چا مخڑا ولر عن آیاتنا زمون آیاتنا سوء العذاب دیر سخت عذاب بما کانو یصدفون پا وجه ردی چی دی مخ اڑون کیو دا قرآن پاکنا او دا اللہ دا کلام نو دا آیاتنا بس بیا خو اوس تاسو باندې خدای پاک دلیل قائم کو او د دینه پسم که تاسو دا نه مانی کافرانو ته اشاره ده. هغه وخت د مکی کفارو یا چې کوم یهودیانو نصارو ځکه چې تب دا حکمو آی په کتاب کې دا خبره لیکل شوی و الله سبحانه وتعالى په دواړو کتابونو کې دا لیکل چې تاسو ته یو پیغمبر راشي او تاسو د پیغمبر او تاسو د کتاب تصدیق کوي چې دا د الله تر طرف نه دی نو بیا په هغه باندې ایمان وروړي. بیا به داسې نه کوي چې بیا به مطلب دا تاسو به هغه سره مخالفت کوي. دلته کې الله او فرمای هل ينظرون آیا دا خلق منتظر دي انتظار کوي د څه خبري الا ان تاتيهم الملائکه د دې خبرې چې راشي ملائکی د اسمانونو نه او یات ربک یا راشي ربستا او یاتیا او راشي یا راشي بعض آیات ربک اباظ نشانی در ربستا یوم یاتی بعض آیات ربک پکم ورځ چې راشي هغه بعضی نخي د هغه ربستا د طرفنا چې د قیامت نشانیانې وي لا ينفع نفسا بیا به نفع ورنکي یو کس لرا هیڅ عمل ایمانها د هغه ایمان وروړل یا عمل کول که بې ایمانه وي د هغه ایمان که راومړي نو بیا هغه بېکاره دی او که چا توبه نه ویستې مسلمان نو هغه هم بیا بېکاره دی ولې چې توبه مخکې ویستل پکار دي که نه لم تکن آمنت چې چا ایمان رو نورو من قبل د دینه مخکې یعنی د هغه نخو ظاهرېدونه مخکې او کسبت فی ایمانها خیره یہ اونکو کارونه د ایمان والا د خیر والا یعنی چې کوم الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ته د خیر کارونه ویلي هغه نه ځان وساتل هغه ونکو دا هغه نشانیانو راتلو مخکې قل انتظروا نو تو فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو انتظار کوئ ان منتظرون مو به انتظار کوو چې هغه وخت راشي هغه ورځ راشي هغه قیامت راشي. مفسرین او حضرات په دې کې ډېر زیات بحث کړی او ډېر احادیث دی آیات مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلي دي چې هغه آیاتونه یعنی هغه نه حصہ شي دي وې د ټولو نه غټه نه چې کوم دنو هغه د قبلین انور راختلی د قبلی د طرف نه انور راختلی او کله چې سار خلق پاسي او نور د قبلین راختی وي نو بس د توبې دروازه به بند شي بس بیا به خلک ایمان وروړي ایمان مقابل قبول نه دا ټول نه غټه نه خلک قیامت دا نور نه خیر غیر مخکې مشته دجال برازي عیسی علی السلام برازي او دابۃ الارض وتوي چې د زمکې نه به یو زناور روچت شي چې هغه به په دې ټول دنیا کې ګرځي او بس خلک به خوري او څوک به دغه کوي او څوک به سکی او دغه شانتي یو اور به روچت شي چې هغه به ډېره دنیا به وسوځي او ډېر داسې نشانیان دي چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځایه یا په یو حدیث کې 9 ځایه 9 ځایه داسې مختلف احادیث دي، خو 3 ځایه خو راغلي دي چې په مشرق مغرب شمال جنوب په دې کې به یعنې ځمکه خخېدل به خلق پکې شروع شي، مکانات ورسو پکې خخېږي، لاندې په ځمکه کې به خخېږي. دا غټې غټې نشانیانې دي، خو د ټولو نه غټه یاجوج ماجوج به راځي، دا ټول به راځي، خو د ټولو نه غټه نشاني چې د توبې دروازې وکړي د ټولې دنیا دپاره بندې شي، هغه د انور د قبلې نه راختل دي. او دویمه هغه نشاني چې د هر انسان دپاره ده، چې په ده باندې ځنکدن شروع شي. دغه نشاني خو هغه خو د قیامت د آثار دي، دغه خو بس بیا قیامت به د هغې نه پس راځي. او دا نشاني چې کوم ده دا خو په هر انسان باندې د مرګ په وخت کې راتلونکي ده، ځنکدن چې مونږ ورته وایو. نو د ځنکدن په وخت کې که څوک توبه وباسي نو د توبه نه قبلېږي، د دې نه مخکې به توبه وباسي. ولې چې کله په ده باندې آثار د ځنکدن شروع شي نو دی بیا د دې دنیا دا خلک نه ویني، خلک ورته ته ما ته لږ وګوره او ما ته وګوره، هغه هسې ته ګوري خو هغه تا پېژني نه چې ته دا څوک دی. او دته بیا چې کوم دی فرشتې ښکاري، بیا ورته ټول خدای پاک په کائنات خولو کړي، هر څه ورته ښکاره شي. بس دی بیا کړی دی توبې وباسي، دغه وخت توبه نه قبلېږي. نو د دې لپاره د ځنکدن نه مخکې توبه ویستل پکار دي، بلکې مسلمان خو به تر هغې پورې وده کېږي نه تر کومې پورې چې د په خپله ټول خلک معاف کړي نه او توبه الله ته ویستې نه وي. د دې لپاره فرمایي چې د سحر دا مونځ او د ماسخوتن د مونځ ډېر لوی ثواب راغلی دی، ځکه چې مونځ سړی وکړي نو توبه او استغفار پکې وباسي. او د دې نه پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره خبرې اترې نه کړي د ماسخوتن د مونځ نه پس. او منیم دي د دې دا خو اوس کوم د دې بجلی او د دې بجلی راټول سامانونه دي، که تاسو سوچ وکړئ چې یو بجلی ختم کړي که نه ټول هر څه به کار پرېږدي، موبایلونه به کار پرېږدي، لیټونه به کار پرېږدي. په دې سیلاب کې ما ته د هغې خدای یو نظاره وښوله، خو چې څوک په حقیقت په نظر باندې ګوري. کله چې دا سیلاب راتلو نو دا اوبه ورو چې کله د سیند راواوړې دي نو مونږ ته هماغه د باران اوبه ښکارېده که چې د ګوډې ګوډې برابر اوبه وي، نو مونږ خو یې دا د باغان اوبه دي، په منځ کې د سیند راوړېدلی او د سیند اوبه ډېرې زیاتې یخې وي، د هلکان په ګرځېدو دا اوبه خو ډېرې زیاتې یخې لکه د واورو غوندې. هغه بیا ورو چپې یې والې او داسې په مزه مزه زیاتېدي، بیا د 2 سړو برابر اوبه شوې په لارو کې، د 2 سړو نه زیاتې شوې. نو په هغې کې ما ته دا اندازه لګېده چې کله دا اوبه لږې د بډې نه سیوا شوې نو بس دی موبایلونو او د هر څه کار پرې. خو بیا که څوک په دې کوټه کې ګیر شوی او نو دې بلې کوټې ورته چا ته پته نه لګېده، نه یې اواز اورېدو، ځکه چې اوبو کې چا سفر نه شو کولی. که څوک په چتۍ باندې ناست نو په چتۍ نښتو، که څوک په کوټه ناست نو په کوټه نښتو، که څوک پکې پورې ځوړند پاتې شوی په ځوړند بس پاتې شو. داسې واقعات نو تاسو ګورئ چې یو سړی خو خبر چې څو ورځې د پکې هغه غونډې پورې ځوړند 2-3 ورځو پورې، کله به وایي یو لاس به مې دغه کول وایي خپله مې سره تلو که پرېښومن وایي لاندې ډوبېدم، ځکه چې 2 سړو اوبه شي نو بیا خو پکې سړی ډوبېږي که نه، او په ولاړو اوبو کې بیا لامبو به څنګه وی، ورونه او دغه او په کوټه کې ګیر شوی، بره د نه چت در سر وایي او لاندې در باندې اوبه راوچتېږي. عجیبه واقعات د الله سبحانه وتعالی. نو ما وکته چې دا موبایلونو ورو کار پرېښو بیا څو ورځې موبایلونه بند وو، دا چې کومې پورې بیا بجلي بحال شوې نه وه، موټرې بند دي، کویان هر یو شی ختم. نو الله سبحانه وتعالی یعنی په مسلمان قوم باندې رحم وکړي چې د ماسخوتن لمونځ وکړي نو دی د توبه او استغفار ووایي، بیا دې وده شي او زیات دغه وخت نه پس وي خبرې کول جایز نه دي، بس بیا ذکر او عبادت کې بس مشغول شه او بس وده شه. بیا سهار لمونځ دپاره به د وخته پاسېب، او کنه چې ټوله شپه په لهو لعب کې انسان تېره کړي بیا سهار چېرته پاسېدی شي، بیا او سهار پاسېدی نه شي. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی مونږ ټول له د عمل توفیق راکړي. نو دلته کې الله پاک دا وفرمایل چې دی د هغه نښو نشانو انتظار کوي چې یا فرشتې راکوزي شي یا ستا رب راکوز شي یا هغه نښې ظاهرې شي، نو بیا خو به وایي د دی عمل نه قبلېږي. بیا دی که دا څیزونه غواړي
نو دغه خو بس بیا د توبې دروازه به بنده شي. نو لہذا ته دوی ته ووایه که د دغې نه مخکې مو ایمان راوړو ښه پخه، او که ایمان مو رانوړو نو بس تاسو م انتظار د ورځې د قیامت کوئ او زه به م کوم او بس دغه وي. دلته کې اوس الله پاک فرمایي ان الذین بېشکه کسان فرقوا دینهم چې چا تفریق وکړو، فرقواریت جوړ کړو په دین خپل کې، وکانو شیعا او شول دی گروه بندی شروع کا، دا پلان کې گروپ شو، داغه شو، ټول اسلامي ګروپونه دي، مثال ټول ځان ته اسلامي وي او ټول وایي چې مونږ په حق یو. لست منهم فی شیء، نو الله پاک فرمایي چې نشته په دای کې څه واسطه، انما امرهم الی الله، خبر دادا چې د دې معاملې د الله ته سپرد ده، الله باندې پته لګي او د دې پته چې څوک په کوم اخلاص سره کوم ګروپ جوړي، د نیک نیته نه جوړي او که د بد نیته نه جوړي. لکه اوس تبلیغي جماعت هم یو ګروپ دی، نو مطلب دا چې دا خو داسې ګروپ نه دی، خو لیکن مطلب دا دی چې بیا لکه تبلیغ والګي خلک وایي دا تبلیغي روان دی یا دا تبلیغیان دي، علم کې دا مسلمانانو یو دغه دی چې خو ټول یعنی خلق راه راست پر رابدي، ای کې صدقه نشته، تفرقه نه چي، بلکې ای دی کې خبره نه کوي چې ته کوم مذهب سره تعلق ساتي، ته کوم دغه سره تعلق ساتي، خو ته الله یادو، نیک عمل اختیار که، خپل دین باندې ایمان باندې مضبوط شه، عقاید صحیح کا کنه. نو دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وې د دې هغه فیصله او معامله د الله په حواله ده، او بیا ثم ينبئهم، بیا به هر ګروپ لره الله سبحانه وتعالی خبرداري ورکي، یعنی به خبر کی بما كانوا يفعلون، دا هغه عملونه چې کوم د دنیا کې کول، چې چا د سیس د لپاره ګروپ جوړ کړی دی، هغه ګروپ والا مشرانو نم او داغه اتباع کوونکو نم تپوس په ورځ د قیامت الله پاک کوي چې تاسو دا ګروپ په څه مقصد ده پاره. ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی په یو حدیث مبارک کې راځي، مفهوم دا څه دی چې په یهودو کې او دوا او یا فرقې وي، او زما په امت کې به 3 او یا فرقې جوړيږي، او 3 او یا فرقو کې به دا 2 او یا چې کوم دا به گمراه وي، او یو فرقه چې کوم دا به جنت تلواله وي. نو چاته پوسو کو چې دغه یو کومه ده، وې په کومه لار باندې چې زیم او زما صحابه دي، په دې باندې چې کوم خلق برقرار وي نو بس هغه به نجات بیا مومي. دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي انما امرهم الى الله، او بیا به د دې هغه معامله په الله باندې ده، ثم ينبئهم، بیا به دې ته خبرداري ورکړي بما كانوا يفعلون، د هغه عملونو چې کوم دې کول په دنیا کې. اوس الله پاک فرمایي من جاء بالحسنه، څوک چې وروړي د الله په حضور کې یعنی قیامت کې بالحسنه یو نیکی، فله 10 امثالها، نو اغلب داغي غنته 10 ګنا اجر ملاويږي. دا خاص طور په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک فضل کړی ښا، چې الله پاک ولا ګوره د یو نیکه بدله په 10 ګنا ورکړي، دا د ټولو نه کم ده. حدیث مبارک کې او د الله کلام کې بل ځای کې راځي چې تر 100 پورې، تر 200 پورې ورته چې زیات الله پاک غواړي ورکړي. ومن جاء بالسيئه، او چې چاو کوي بدی یو ګناو کا، فلا يجزى الا مثلها، نو هغه ته جزا نه ملایي مگر صرف داغي مطابق، زیاته په خدای پاک نه کوي، بس هم داغي عمر به ور کوي. دغه د الله احسان دی چې دیو دې کې بدلا خدای په لاس ګور نه ور کوي. وهم لا يظلمون، او پای باندې به ظلم نشي چې دیوی بده په ځای باندې هغه له 2 ګنا سزا ورکي، نه الکه وې زب تعالی وې ډبل سزا درکو، ولدا ډبل سزا الله په نسبت باندې نشتا، الله به برابر سزا ورکي، پوره سزا ورکي، زیاته بنو ورکي، یو ذره برابر بم زیاته نه ورکي. او د نیکه کې الله پاک دا احسان کو چې یو په 10 اجر بدر کوم. اوس د دې د وجه نه کې یو سره
ګناونه کوي چې مړه بس زه بیا به نیکۍ کوم نو یو پلس به راته میلاویږي او زه به ګناونه کوم داسې پته لګي چې خاتمه دې په ګناه کې ونه شي بیا به څه کوې اچانک انسان روان دی او د ګناه خیال لري غلا کې یا سبل څه کې یا سبل څه کې مثال یو سړی په زنا کې اخته دی او بس एकदम په کوټه را پرېوته چا په ډز وکړو یا دغه وشو مثال مړ شو زه ته خو د توبې وخت میلاو نه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا کارونه کوي په دغه وخت کې دی نه د ایمان داسې اوچت شي د دې سر د پاسه شي غټ ګناهونه چې څوک کوي قتل کوي زنا کوي بدکاری د ایمان ته داسې اوچت شي غلا کوي دې د ایمان داسې اوچت دغه وخت کې د مرګ راغلو نو بس دې خو لاړو داسې دا په دې دغه باندې آس امید باندې چې توبه به وباسم او بس دا ګناه کوم استغفر الله داسې به کوي بلکې الله تعالی وخت توبه او استغفار سره ګرځي ول چې د انسان ګارانټي او وارانټي خو نشته دلته کې الله پاک فرمایي قل او تو فرمائے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اننی هدانی بشکا چرا کړه شه دې ماتا هدایت ربي زما رب را کړه دې الی صراط مستقیم او زی پنی غلار باندې راوسته ما ته الله پاک هدایت کړه دې الله پاک او زه پنی غلار باندې دینن کی امم ملت ابراہیم حنیفہ چې بالکل ټیک دین دی د ملت ابراهیم چې هغه صرف الله طرف ته رجوع کوون کېو الله ته گردن نهادو او هم د الله نه ما سوا بل چا عبادت نه کولو وما كان من المشرکین وغد مشرکان نو ځکه چې مشرکانو به وي موږ په دین ابراهیمی باندې یو نو الله وتعالى فرمایي چې هغه مشرکانو نو اخو صرف یو الله عبادت گزارو هغه مشرکان پریخي په خپل ځای باندې خپل پلارم پریخو خپل قوم پریخو او هجرت وکړه هغه ځای نه اور تواچول شو ټول تکلیفونه برداشت کړه هغه علاقه پریخو خو هغه شرک اختیار نکړو اوس الله پاک فرمایي خپل پیغمبر ته قل تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان صلاتی بیشک زما منزونه چي دي منز چي دي ونسکی او زما قربانی چي دا ومحیایا او زما زندگی چي دا ومماتی او زما مرګ چي دي لله صرف او صرف د الله د پاره دي رب العالمین چې پالون کې ټول مخلوقات دي زما ټول بدن زما قربانی زما منز زما مرگ او جن ټول د الله دی دا د هر مسلمان دا دغه چې هغه بداوي او بل الله په فرمایي لا شریک له نشتا داغه اسو کوم شریک وبذالک او د دې خبري امرتو ما ته حکم شوه دی وانا او زچیم اول المسلمین د ټول مخکې مسلمان زم د مسلمانانو نظیم یعنی د مسلمانانو دعوه کوم بیا تاسو ما پسې اے صحابه بیا ټول امت دی او قل تو فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غیر الله اے ما سوای د الله پاک نه ابغي ربا تلاش کم ز بل رب وهو رب كل شيء او عالم کې هغه د هر یو شی رب دی هر یو شی هغه پیدا کړی الله سبحانه و تعالی نو داغه نه علاوه بل څوک تلاش کوم یا بل چاته سجده وکم یا بل څوک رب وګړم ولا تکسبوا او نکي یو سره یو کار کل نفس هر یو انسان چې دی الا علیها مگر داغه کار هغه وبال او ګناه هغه په پاغه باندې کاغه شرک کوي کاغه غلا کوي کاغه زنا کوي کاغه جواری کوي کاغه ارث چي کوي داغي وبال په پاغه باندې ګورا یو انسان دی هغه په خپل ګناه کوي داغه وبال داغه په خزه باندې په بچو باندې نه دی دغه شانتي یو بچي یو کار کوي داغه پلار او په مور باندې داغه نه دی هر سره خپل ځان سره کوي ارث
د دې لپاره الله پاک فرمایل چې بس هر سړی د خپل بوج اوچتوي په ورځ د قیامت باندې. او بیا الله پاک فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى، او نه بوچتوي یو بوج لرا یو بل چا د بل چا بوج لرا، یعنی یو سړی به خپل بوج نه علاوه د بل چا بوج نه اوچتوي چې یار لږ زما را بورم پر یوګه باندې کېده، زه لږ کمزور یم نشم وړی، بس هلته به خدای پاک طاقت درکړي کمزور یې وکنې بس وړي به چې څومره یې کمایي کړې په دې دنیا کې بس پر یوګو باندې مې پروت دي. حدیث مبارک کې راځي مفهوم داسې دی چې کوم سړی نیک اعمال وکړي الله سبحانه وتعالی به هغې له یو ډېر ښکلې جوسه ورکړي او د هغې نه به سورلی جوړه شي او دته به وایي را په اوږه شه، مثال ښکلي شکل والا انسان یا حیوان یا هر یو شی خو دی به پرې سورېږي. او چې کوم بد عمل دی نو هغه به یو بوج او یو غټ دروند شی به ترې جوړ شي چې څومره زیاته ګناه کړي نو دومره دروند بوج به ترې جوړ شي او هغه به د ده په اوږو باندې ورسور شي او دی به ترې داسې خخ رواني. ګوره څومره زبردست د الله نظام دی چې یو خوا ته ګوره سورلي جوړه شوه، سهولت جوړ شو او یو طرف ته بوج جوړ شو. دلته هغه بوج طرف ته چې په ورځ د قیامت څوک د جا بوج نه اوچتوي مګر خپل بوج بار سړی اوچتوي. ثم الى ربکم مرجعکم، نو بیا به تاسو خپل رب ته واپس ځئ، دا بوجونه به د سره او بیا به الله طرف ته ځئ، نو څوک به پرې سواره ځي او څوک به ترې لاندې روان دي. او فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، نو بس بیا به خبر درکړي تاسو ته الله سبحانه وتعالی د هغه خبرو په کومو خبرو کې چې تاسو په دنیا کې اختلاف کولو، د پیغمبر سره، د خو علماو سره، د خو خلکو سره، صحابو سره په خپل زمانه کې لکه یعنی تاسو ته به یو ښه خبره کېده نو هغې سره به مو تکرار کولو، مخالفت به مو کولو، هغې سره به مو چې کوم دی نو جګړې کولې دغه به کولو، نو بیا به د هغه اختلاف جواب به تاسو الله پاک به هلته خبر درکړي تا داسې کړي دي، بیا به هلته د سره څه بل څه دغه هم ني، بیا به جواب ورکوي چې بس بالکل جي شوي دي رانه، بیا به بس سزا به درکړي بس جهنم ته به ځي. وهو الذي، او الله پاک هغه ذات دی جعلکم چې وی ګرځولی تاسو خلائف الارض خلیفګان په دې ځمکه کې. خلیفه دې ته وایي چې د مخکینو نه پس دا کم راتلونکي وي، لکه د پلار نه پس زوی راځي که نه، او د زوی نه پس د هغه زوی راځي، نو دې ته خلافت وایي چې دا به تدریج داسې را روان دي. لکه مثال یو سړي دلته بنګله جوړه کړې، پلار یې جوړه کړې ده، نو چې مړ شي نو زوی ته یې پاتې شي که نه. نو دا دنیا هم داسې ده، وراثت چې څنګه ځمکې جایدادونه ټول دا په وراثت کې پاتې کېږي، دا دنیا خدای پاک په دې ترتیب سره جوړه کړې چې د پلار مال زوی ته پاتې کېږي. نو دا یو پسې پی در پی را روان دي، اوس زمونږ پلاران نیکیان د ټول داسې را روان دي بس، او د هغې هغه جایدادونه مونږ ته پاتې کېږي، مونږ پکې رهایش خرڅي، څوک یې خرڅ کړي، څوک څه کوي، څوک څه کوي ورسره، خو هغې اختیارمند وي. ورفع بعضکم فوق بعض، او اوچت که الله پاک بعضې په تاسو کې په بعضو خلکو باندې درجات په درجو کې، لیبلوکم د پاره دی چې او ازمای تاسو فی ما آتاکم په هغه څیزونو کې چې درکړي دي الله سبحانه وتعالی تاسو ته د دنیا نعمتونه درکړي دي. چاله جایداد ډېر ورکړی دی، پیسې دولت ډېر ورکړی دی، چاله لږ کم ورکړی، چاله اړو بالکل نه دی ورکړی. نو الله پاک فرمایي چې دا ټول ما تاسو دا څیزونه درکړي دي، دا مې د ازمایښت لپاره درکړي دي چې تاسو پکې زه او ازمایم چې تاسو څه کوئ دی کې، او پاتې خو د ټولو خلکو نه دي. په دې کارونه کې تاسو وګورئ که نه چې څومره خلکو نه دا پاتې شو. ان ربک سریع الحساب، بېشکه رب ستا چې کوم دی هغه ډېر سریع العقاب، ډېر تیز سزا ورکوونکی دی. بس الله پاک به ته به مخامخ دا ټول مخلوقات ولاړي، نو کافران خو بغیر حساب کتابه به جهنم ته لاړ شي. هلکه بس کفر یې کړی، شرک یې کړی، به د دوی بخشش خو شته نه، بس وبې ولئ.
ټول به داسې ټولګي بس فرشتو په مخه کړي زنځیرونه او چا ته به بیړۍ چوړي شوي چا ته څه راکاږي بیا د جهنم پله بیا د ګناهګارانو او د مسلمانانو کې به بیا حساب کتاب کېږي. نور د مسلمانانو نه به هم ډېر داسې وي چې الله والا به غریبانان به په دنیا کې به بس الله یاد کړي او بس لږ به ورته څه میلاو شي بس ګزاره به یې پرې کړي صبر به یې پرې کړي شکر به یې پرې کړي الله به ورته ځئ بس تاسو هم ځئ بغیر حساب کتاب نه په غم په خوشحالۍ کې به الله یاد کړي هېر کړي به یې ني الله پاک به دې خلکو ته هم وایي ځئ بې حسابه بې کتابه. یو هغه خلک چې هغوی کاروبار او دغه چې کوم دی طول وغیره زمینداری نوکرۍ دې څیزونو د الله د عبادت نه نی منې کړي او د الله په عبادت کې او په حکمونو کې کمې کوتاهۍ د دې وجې نه نی کړي یعنی په دې کې دومره نی مصروف شوي دی به هم خدای پاک بغیر حساب کتاب نه جنت ته ولیږي. بیا به پس د دې نه چې کوم دی نو غم او خوشحالۍ کې غم در باندې راغو پلار مور دې مړه شو زوی دې مړه شو او ته بس سرکونډی پروت یې خدای عبادت هم نه پاتې شو. ولې پاتې شو؟ الله خو لوی دی الله خو ژوندی دی دا غمونه خو به ځي راځي مونږ به مرو نو لحاظه غم یا خوشحالي در باندې راغله زوی دې واده دی او د لور دې واده دی او بس ورور دې ورې ځانه جوړ کړی دی او بس وروره لمونځونه هم نه قضا شو ورته درنه لاړه نه چې په دې کې هم د الله حکم قایم ساتلو نه تی مونځ قضا شو نه پکې ډنګ ټکور وکړو الله یې راضي وساتلو او ډېر ښکلی او شکر او دغه سره سنت طریقې سره واده او دغه وکړو او د الله احکامات پکې پوره کړو الله به وایي ته بې حساب بې کتابه ځه جنت ته بیا به نورو خلکو سره حساب کتاب شروع کېږي او بیا به بس الله پاک خو ډېر کریم ذات دی چې لږ هم د الله پاک څه دننه د زړونو حال معلوم دی چې چا توبه ویستې وي بس هغوی ته به م وایي ځئ بیا به بس هغه ظالمانو له چې څوک تر اخر وخته پورې په ځنکدنه پورې یعنی په دغه باندې ګناهونو باندې پاتې شوي وي نو هغوی به بیا جهنم ته ځي مسلمانانو کې او هغوی به بیا چې سزا وخوري نو د هغې نه پس به بیا هغوی خلاصې مومي خو ولې هغه ډېره زمانه ده یو غوپه د جهنم چې کوم ده 80 کاله ده 80 کاله او زمونږ ټول عمر 80 کاله نه دی نو د یوې ګناه د وجې نه چې ته 80 کاله یو غوپه خورې نو بیا څومره جرمونه مونږ نه کېږي نو د دې لپاره توبه او استغفار وکړو په خپل ژوند کې. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي ان ربک سریع العقاب بېشکه رب ستا چې کوم دی ډېر تیزۍ سره یعنی سزا ورکوونکی دی او بیا الله پاک فرمایي انه لغفور رحیم او بېشکه چې هغه ډېر زیات بخښونکی او مهربان هم دی. ما تاسو ته د هغه د مهربانۍ خبرې وکړي چې الله سبحانه وتعالی به دومره مهربانه ذات دی چې په معمولي لغزش باندې به غریبانان او دا خلک او دا چې کوم الله والا یادولو والا دي او بیا لغزش دي شوي یا څه لږه خطا دغه بیا الله ته توبه ویستي به خدای پاک ورته وایي چې زه غفور رحیم. نو ځکه الله پاک فرمایي چې بی تاسو دا زندگی چې کوم دا کتاب ما تاسو ته رالیږلی په دې باندې عمل کوشش وکړئ او بس بیا آخرت کې به انشاءالله زه بخښونکی او مهربان یم او که چا توبه ونه ویسته نو یا په کفر باندې لاړو نو بیا زما ډېر تیز حساب کتاب دی بس بیا به ځئ بیا جهنم ته. الله پاک باندې په امان کې الله ته موږ په دې باندې عمل توفیق راکړي یا الله که زموږ نه په دې کې څه کمې کوتاهۍ شوي په معنا په مفهوم کې یا الله د هغې معافي موږ ته وکړي او یا الله زموږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي یا الله شفایاب کړي څوک قرضداران دي یا الله د قرضونو نه اخلاص کړي د چا څه حاجتونه دي شرعي یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق والارو د رزق فراخ صبر د ټولو مؤمنانو سره خپل کور کړي وطن باندې وکړي یا الله زموږ آبا او اجداد نیکیان وغیره څومره چې دي مخکې وفات شوي مؤمنان مسلمانان د ټولو مغفرت وکړي او په آخر کې مونږ ته هم دا عظیم الشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.